ټورنمنټ انعقاد کړل. جی بالکل دا خو مطلب انټرنیشنل چې ته هر کوم کنټری نه کوي او مطلب هغه به ټول انټرنیشنل دی. زموږ خو سعودي عرب ایسوسییټ ممبرشپ دی خو مطلب صحیح خبره ده چې دا ډېره ماله فخر خبره او بټګرام ډېر فخر خبره او زه ډېر خوشحاله شوم کله چې ما ټرایل نه ورکړ او بیا چې کله زما نوم راغی او کله فیسبوک باندې ما وکتل چې زما نوم راغلی سعودي ټیم کې زه ډېر خوشحاله شوم او زه د بټګرام ډېر فخر کوم چې بټګرام یو پلیر هم دی هسې پهاړو علاقو چې نه پکې ګراونډ نه پکې دغه یو انټرنیشنل ټور ما کړل. ابراهیم چې موږ وګورو زمونږ د کور طرف نه بیا د فیملی طرف نه لکه موږ ته دا لږ چې کرکټ موږ کوی او دا مطلب یو قسم د ګناه ګڼل کېږي. زه وایم هغه ته به نه وي. تاسو چې کله سلیکټ شوئ نو د هغې نه مخکې تاسو باندې د فیملی طرف نه څه دباو وغیره و؟ جی بالکل مخکې کله چې ما دلته گیم کوم ما باندې فیملی دباو ډېر و. لکه کله چې بیا سعودي عرب ته لاړم نو هلته بیا زه کله چې ما گیم شروع کړو لکه نو دوی خو بیا فیملی نه خو زه لږ لرې وم دور وم لکه او ته خو دومره پته نه وه چې څنګه کرکټ کې اوس څنګه نه کوي. خو کله چې هغوی ته دا پته ولګي چې سلیکشن هغوی ډېر خوشحاله هم شول ډېر زیات لکه خوشحاله هم شم. ما ورته اطلاع ورکړه چې زه سعودي نیشنل ټیم کې یم لکه او گیم به کوم. بیا دوی ډېر خوشحاله شو. اوسه پورې هغې نه بعد زما 8 کاله وشو کرکټ کوم الحمدلله. ما کور والا ټول زما وروڼه زما مشرانونه زما ترونه زما پلار ټول ما سپورټ کوي لکه مطلب هېڅ منه ماته نشته. لکه دې وخت کې په زرګاو ویورز چې کوم تاسو ګوري او بیا تاسو کوم هلته په سعودي ټیم دی پاک شاهین چې د کلب د هغې پلیرز هم تاسو ګوري نو هغو ته به څه پیغام ورکول غواړئ؟ جی بالکل پاک شاهین ټیم خو زما داسې ټیم و چې ما هغې نه کیریر سعودي عرب کې سټارټ کړی و او ډېر لکه زه پاک شاهین ټیم چې څومره چاچي شکریا ادا کوم وهاب کپتان دی پاک شاهین هغه دی وجې ما خپله کرکټ چې دی هغه لکه وساته لکه مستقل مې وساته او مې که مستقل هغې نه زه ښه الحمدلله ښه پروف شلم او هغې نه بعد ما ټور وکړم. فیاض خان ټول نه مخکې خو زمونږ چې کوم ویورز دي هغو ته خپل ژوند شان تعریف وکړئ او د هغې نه بعد دا ووایي چې کوم د بټګرام سوپر لیګ په نوم باندې کې د ټورنمنټ انعقاد شوی دی په دې اړه تاسو ویل غواړئ؟ ټول نه مخکې ورته شکریا ادا کوم او زما نوم فیاض رحمان تاکور سره مې تعلق دی هزار یونیورسټي نه مې کوالیفیکیشن حاصل کړی دی او یار د دې ټورنمنټ ډېر غټ ایونټ ارګنایز کړی دی. څومره چې د دې کوم کسان دي کوم کمیټي ارګنایزران دي هغو ته موږ تھینکس کول غواړو. پلیر سپیشلی تا ته معلومه ده چې دې ځای کې کرکټ په سپیشلی بټګرام کې ټینس کرکټ او هارډ بال نه چا کړی او موږ به هم کله به مانچرې ته منډې ولې کله هریپور ته کله مردان کله صوابۍ. نو تھینکس کول غواړو ستاسو هم ستاسو ټیم هم چې ستاسو په دې تھرو باندې میډیا په تھرو باندې دا ټورنمنټ دلته ارګنایز شو. ولې چې د دې اختلاف ډېر زیات شي خلکو وایي چې نه یار داسې دی هغسې دی څوک چا څه وي چا څه وي نو هغې کې ډېر غټ لاس دی میډیا او هغې نه پس بیا د عبدالرحمان بهي او د دومره چې هغو سره هم کمیټي سهیل بهي شو عشرت بهي شو د هغو هم تھینکس کوو. دې سره به انشاءالله تعالی بټګرام کرکټ سټیپ اپ شي. یار پوره اسوسییشن چې دی هغو هر یو کس خپل په ځای محنت کوي. هر سړی دا کوشش کوي چې یاره بټګرام ته کرکټ واپس شي خو د هر یو شي باندې ټایم لګي وخت لګي او کله یو کس پر ټایم وي هغه ټایم ورکوي بیا سټیپ شاته شي وایي بس پرېږده مړه نشته ضرورت نو څوک سات چاله نه ورکوي. ته په خپله سوچ وکړه چې یو ښه سټیپ د عبدالرحمان بهي واغست هغه ته څومره اختلاف ته خلک ودرېدل او خلاف والا خبرې کولې چا څه وي چا څه وي چا څه وي. نو سپیشلی زما میډیا والو ته دا ریکویسټ دی چې یاره تاسو کم یو سړی ښه کار کوي نو هغه کم سے کم ډي موټیویټ کول نه دي پکار هغه سره موټیویشن دپاره ودرېدل پکار دي. خیبر نیوز والو ته زه دا ریکویسټ کوم چې هغوی د بټګرام حوالې سره کوشش وکړي چې یاره دلته ګراؤنډ دغه شي بیا موږ ته رایټ ټو پلې میلاو شي موږ زموږ کلبونه دې رجسټرډ شي. موږ په خپله ځو مانسرې ته هغه خبره در سره ما ذکر کړه چې موږ بټګرام ښه پلیئرز دي چې وي هغه ټوټل دي مانسرې کې یو پلیئر چې یو مانسرې یو ټیم ته لاړ شي نو پوره فرق پرېوځي او انشاءالله تعالی د دې BSL نه پس به تاسو ته معلومه هم شي چې بټګرام کې د ټیلنټ کمي نشته.
اشتها هم دا ته چې کوم دا ټورنمنت انعقاد شوی دی د سره سره زموږ د بټرام چې کوم پلیئر دی په کومه کې به د کرکټ لایې چې کوم دی کولاوي شي څه ویل غواړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نو مخکې زه دا وایم چې دا د بټرام عوام دپاره او بټرام سپیشلی بټرام کې چې کوم کرکټ کې دغو دپاره یو غټ شی دی چې هغو دپاره خپل بټرام کې یو ټورنمنټ یو داسې غټ ټورنمنټ چې دی د هغې انعقاد شو نو د هغو دپاره ډېر ښه دغه دی یو ښه اچیومنټ دی دې لیول کې سړی ګیم وکړي نو دې نه مخکې سړی ځي دا یو زموږ کرکټرانو دپاره یو ښه شی دی. دویم چې دا کوم دا چې د دې چې کوم مشران دي هغو ته دویم دا هغوی یو ښه کار کړی زموږ کرکټر نومونه ډېر ښه دغه کړی دی. نو که چې ټرایل راشي تاسو ته د بټرام مطلب موقع نه میلاویږي تاسو ځای بعد چې کوم نور ډسټرکټ دي هغې ته تیار ورکوئ تاسو هغه وخت کې مایوسي کېږئ او که نه؟ او بالکل مایوسي خو ډېر زیاته کېږي ځکه چې څنګه چې چانس هغو خپل ضلعې هلکانو له ورکوي هغه شان خو هغو موږ له نه راکوي که نه نو دا خو چې یو زموږ خپل ضلع موږ ته میلاو شي کرکټ کې د کرکټ د وجې او د دې ټورنمنټ د زموږ غټ ټورنمنټ د وجې موږ ته میلاوېږي نو انشاءالله چې دا ټورنمنټ کامیاب شي نو انشاءالله مخې ته به زموږ خبره کېږي او زموږ ته به انشاءالله ضلع میلاوېږي هغې نه وروسته زموږ چې د بټرام کلاړیان به مخې ته وځي دا یو غټ اچیومنټ دی زموږ دپاره. اشتها هم باید ډېر افسوس مقام دی زموږ ستاسو شیان پلیئر چې کوم دي د هغو ټرین ضایع کېږي ستاسو شیان پلیئر چې کوم دي هغه ملک نه ځي او نور ځلو ته لوبېږي ستاسو شیان پلیئران چې کوم دي هغو ځي او بار ملکونو کې لوبې کوي زه به وایم چې بټرام کې ګراونډ نشته بار بار زه وایم بټرام کې زموږ چې کوم منتخب نمایندګان دي هغو چې کله تقریب شروع کړي دا شروع کړي چې موږ د ګراونډ انعقاد چې کوم دی کړی څوک وي خو اوسه پورې بټرام کې د پلې دپاره یو ګراونډ نشته نو په دغه ځای کې به ته زموږ چې کوم منتخب نمایندګان دي زموږ چې کوم ډسټرکټ ایډمنسټریشن دی هغو نه به څه ګیله کول غواړي؟ هغونه خو بس دا ګیله ده چې تاسو خو په خپله ګراونډ وګورئ چې داسې ګټې پردي دي پکې نو کلاړي چې دی هغه بال رکولی نه شي ډای نه شي وولی هغه پراپر کرکټ چې دی هغه نه کېږي دلته نو په کار دا چې داسې خوږانې ګراونډ موږ له دغه کړي او ښایسته کبل والا ګراونډ دغه کړي کرکټ یې موږ له ښه کړي نو هغې د وجې به موږ ته ښه او ښه کرکټ میلاوېږي نو زما خو د بټرام چې کوم دا غټ غټ دغه دي هغو ته زما دغه دی چې موږ له خوږانې ګراونډ د 3 ګراونډونه په کار دي بټګرام کې چې موږ ښه کرکټ وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. زه دې ته دې په نظر ګورم چې کوم موږ ته دا خلک تاسو په کتلو یې څومره تماشې دي دوی ته څومره دغه میلاو شوی د انجوای موقع میلاو شوه او مزید چې کوم نیو ټیلنټ دی هغو ته پکې هم موقع میلاو شوه د دې نه مخکې به تاسو کتلو چې هارډبال بالکل بټرام کې نو دا یو ډېر عمر نه تقریبا 10 کاله مخکې دا ټورنمنټ د هارډبال شوی د هغې نه پس چې کوم طریقې سره شروعات وشوې نو ډېر زبردست وشو. دا خو بالکل تاسو صحیح خبره وکړو دې ځکه چې مخکې به موږ دې نه ټرایل تلو افتتاحات کې به صرف زموږ هغه چند بالونه او 3 او 4 بالونه به نو هغې کې به یا زموږ هغه بال چې کوم هغه به صحیح ځای باندې ولګېد یا به ونه لګېد نو موږ ته به مخکې ریجن کې موقع میلاو شو یا میلاو نه کړه نو دې نه خو زموږ الحمدلله خپل یو سکواډ و یا خپل یو ټیم به تیارېږي نو دلته نه موږ ته پوره ګیم موقع میلاوېږي او انشاءالله موږ ته مزید بهتري دې ځای نه میلاو شي. بټرام کې پلیئرز دپاره ګراونډ نشته نو ایز ا پلیئر تاسو به زموږ د ډسټرکټ ایډمنسټریشن زموږ چې کوم منتخب نمایندګان دي هغو ته به څه ویل غواړئ؟ نو خو چې په خپله ډېر عمر وکتلو نو کرکټ بالکل بیخي نو ځکه چې ګراونډ موږ سره نو موږ سره بیخي د هارډ بال موقع نه ده میلاو شوې نو موږ ایډمنسټریشن ته دا ویل غواړو چې موږ دپاره یو ښه ګراونډ جوړ کړي او موږ ته مکمل اجازت راکړي چې موږ سره پوره د هغې سهولت وي. دغه په اطاعت ووایي چې د کوم ټورنمنټ چې دلته منعقد شوی دی تاسو ایز ا ادیب دې ته په کوم نظر باندې ګورئ؟ شروع کوم په نامه د هغه خدای چې لوی بخونکی او مهربانه دی. د ټول نه مخکې خو شیراز دی ستاسو ډېره مننه چې تاسو د دې قابل وګڼلم چې ما سره لږې خبرې اترې وکړئ او بیا که BSL حوالې سره زه ووایم نو دا ډېر ښه اقدام دی چا چې هم دې دپاره ستړي کړي دي
هغه یقینا د هغوی چې کوم محنت دی هغه د ستاینې وړ دی. دې سره خو به یو دا وشي چې په هوم ګراوند باندې زموږ دلته چې کوم خپل د بټګرام چې کوم کنډیشنز دي نو په دې کې چې پلیر ځان څنګه چمکولی شي نو داسې په نورو کنډیشنز کې نشي چمکولی. بله خبره دا ده چې د بټګرام چې کوم ولس دی دوی ته به هم د انټرټینمنټ یو ذریعه میلاو شي. نو بټګرام کې که موږ غور وکړو نو د زندګۍ په یوې لاره کې هم د بټګرام ولس د چا نه شاته نه دی، خو داسې پراپر پلیټفارم دوی ته نه دی میلاو شوی چې د هغې په ذریعه چې کوم دی دو نیشنل لیول انټرنیشنل لیول ته ورسي. نو دا زما په خیال په بټګرام کې په پیله ځل باندې دومره غټ سطح باندې ټورنمنټ دی نو دا ډېره ښه خبره ده. خسته کار دی ځکه چې په امن رقیمان چې ورته موږ وګورو واړه هم د دې نه پیدا واخلي چې زموږ ملک په امن کې دی او په ډېره مینه کې دی او یو بل ته نږدې شي. نو پکار ده چې هر کال بلکې که کال نه نو 9 میاشتو نه بعد او که 9 میاشتې موږ ډېر لرې ګڼو نو 3 میاشتو باندې چې دا وشي نو دا به موږ لپاره ډېر اهم کردار ادا کوي او محبت به زیاتوي او نفرت به چې کوم دی هغه جی بسم الله الرحمن الرحیم. یقینا دا بټګرام لپاره ډیر خوشاینده خبره ده چې دا سوپر لیګ هارد بال سره د بټګرام په تاریخ کې دا اولنی سوپر لیګ دی او دې سره به ان شاء الله عبدالرحمن زموږ چیرمن دی او کوششونه دا دي چې د پی سی بی رکنیت میلاو شي او کوم ټیلنټ چې دی دا هارد بال والا هغه د ملک لپاره مخکې لاړ شي کیلونو کې کلبونو لحاظ سره نو هغه به الله راوته چې هغې دپاره داسې ټورنمنټ منعقد شوی د دې انعقاد او دغه میل د خلکو چې دی هغه دومره په تعداد باندې راتلل انشاءالله مستقبل لپاره د نوجوانانو لپاره به دا انشاءالله د یو خیر ذریعه ګرځي او دې سره سره کوم چې کوریجونه ورکول کېږي یقینا ټول لاس د دوی دی د ټورنمنټ کامیابولو کلا د بټګرام او وایس بټګرام خصوصا شکریہ. بټګرام کې د ټیلنټ کمی نشته، مختلف تاسې غیر نمونه دي لکه ابراهیم بای شو کوم چې د سعودي کرکټ ټیم کې لوبېږي دا شان د اشرف بای کوم چې د پېښور زلمي چې کوم ټراین جاري د هم سلیکشن شوی نو د هغې باوجود بټګرام چې کوم پلیز دی هغه په ګراوند نشته. تاسو په دې لړ کې زموږ چې کوم ایډمنسټریشن دی زموږ چې کوم منتخب نمایندګان دي هغو نه به څه ګیله کول غواړئ؟ دا خو ډېر افسوس خبره ده. یقینا زموږ کلاړیان چې دي سعودي ملک انټرنیشنل په سطح باندې هغه کرکټ کوي او زموږ اشرف چې دی هغه د کي بي کې نمایندګي کوي دغه میل ارشد دی عیسی خان دی دو بوار کلبونو کې چې اور کې 2-3 وکټ یلی هغه نه باوجود بټګرام کې ګرون نشي دا د بټګرام چې کوم انتظامیه دي دا د هغه د غفلت مظاهره ده د ګرون لپاره فندینګ منظور شوی د ان بي په دور کې هغه چې دی هغه خلکو کوم چې تاسو معلوم نه هغه وو خړ نو غو دي لپاره موږ دا ریکوست کوو چې نن دی خلکو ته وګوري نن دا یو سرکاري ځای کې یو په سوال غوښتلي ګرون کې کرکټ کې خلک څومره راغلي کداغه نمائندگان کوم فندونه دوه اغستې دي هغه نه لګي پیسې دوه واپس راکړي ان شاء الله ډېر ښه ګرون په جوړېدي شي. بسم الله الرحمن الرحیم. شیراز د استاد رحمان چې تاسو موږ ټیم راکړ. شیراز د فرست اف ال خو د عبدالرحمن د شکریہ ادا کوم چې هغه BSL ټورنمنټ ارګنایز کړ او ډېر بهترین ټورنمنټ یې کړ. نو سپیشلی لکه هارد بال ټورنمنټ نو زموږ لپاره فایده او زموږ هارد بال کوو ریګولر نو زموږ لپاره زیات فایده او بتکل فالکن ټیم دوی لپاره واغست چې یو په خپل هارد بال پلیر یم او به ټیم لکه بتکل بل څوک داسې ما ته مخامخ نه راغلی چې هغه ما ته داسې ویلي چې زه دا ټیم علم
نو زه یوازې رالم او د ټیم لاس ته بیا الله کرکټونو هم راکړي شته دي په کټګورۍ کې راته میلاو شو نو دا هم بتکل لپاره فخر خبره ده چې حاجي صاحب شان دي ښه پلیر موږ ته میلاو شو کپټن بٹگرام سپر لیگ دو داسې ټورنمنټ دی چې کوم سره به د بٹگرام ساوث شاین چې کوم سټار دي ساوث شاین چې کوم پلیز دي هغه ته به په مخکې په ریجن کې مخکې د پاکستان نېشنل ټیم کې به د گیم کولو موقع میلاو شي دې سره به د بٹگرام پلیز چې کوم دي هغه ته به د کرکټ د وایي چې کوم دی کولاوي شي په دې خاطر تاسو ویل غواړئ په شیراز کې دا خبره خو ډېره ښه ده وکړه او دا دې ټورنمنټ سره انشاءالله موږ ته پلینګ رایټس هم میلاو شي دې نه به بٹگرام نه به انډر 13 کېږي او انډر 16 به هم کېږي انډر 23 به هم کېږي انډر 19 به هم کېږي لکه خپل ډسټرکټ به شي انشاءالله زموږ حاجي صاحب عبدالرحمن لالا دو ټولو خبرې داسې پی سی بي والو سره روانې دي انشاءالله ډېر زر به موږ ته پلینګ رایټس میلاو شي او د بٹگرام نه به انډر 13 ټیم هم جوړېږي د ریجن او انډر 16 انډر 17 انډر 19 ټیم هم جوړېږي سینټ ډسټرکټ ټیم هم جوړېږي انشاءالله نو پلیر ته موقع میلاوي دي خبر پامې کې ریجن پسې د ګریډ 2 پسې د فرست کلاس انټرنیشنل کې موقع ده انشاءالله لکه څنګه چې نورو ډسټرکټو خلکو ته شو اکثر به ته وګوره د اریپور دی هغه پی ایس ایل کې لوبېږي داسې جلال خان به وي ټول څومره ستاران چې دا کباړ نه زموږ وتې دي احمد جمال به دي یاسر شاه به وي یاسر حمید به وي ټوټل کباړ ډیویژن زموږ ټیم دي ځکه هغو ته پلینګ رایټس میلاو شي هغو ډسټرکټو ته نو زموږ انشاءالله ډسټرکټ ته به پلینګ رایټس میلاو شي پلیر ته به موقع میلاو شي مخکې د وایس بټرام په سټریم باندې کې په لګاو خلک تاسو ګوري د مسافرونو تاسو ګوري کوم چې بي اس ال چې کوم ایونټ یې موږ لمحه اپډیټ ورکوو نو هغو ته به د بي اس ال په باندې کې څه پیغام ورکول غواړئ زه خو سپیشلی اولویو والو شکریه ادا کوم او خاص کر مسافرو ته وایم چې دواګانې کوئ او انشاءالله تاسو دواګانې موږ سره نو بٹگرام به ډېر زیات روشن شي BSL او د دې چیرمن عبدالرحمن او نور کوم کسان چې یو د دې سپورټ کوي نو زه د هغو ډېر شکریا ادا کوم ځکه چې دا زموږ بٹگرام کې په لاول ځل منځ کې داسې یو ټورنمنټ منعقد شوی دی دې نه مخکې داسې پروګرام او داسې ایونټ نه دي شوي بٹگرام کې نو دا زموږ د نوي ټیلنټ لپاره ډېر یو ښه موقع ده چې دې کې زموږ به ټیلنټ به مخې ته راوځي او مخې د هغو لپاره موقع میلاویږي کوم چې دا بٹگرام سپر لیگ په نوم باندې یو ټورنمنټ انعقاد شوی دی تاسو دې په کوم نظر ګورئ ډېره مننه شیراز ډېره ښه خبره ده او دا یو داسې ټورنمنټ دی ځای چې دې کې دا نوم کوم چې ینګسټرز دي هغوی به خپل د ټیلنټ کوم هغه مظاهره ده هغه به مخې ته راولي او دا یو غټه موقع ده چې زموږ د بٹگرام کوم ځوانان چې دي زموږ د بٹگرام کوم ټیلنټ چې دی هغه په نیشنل او انټرنیشنل سطح باندې خپل ځان منور دا زم ډېره اپریشیبل خبره ده او په کار ده چې دا خبر داسې پروګرامونه او داسې ټورنمنټونه نور هم زیات وشي ځکه چې دې سره به زموږ بٹگرام یو داسې ټیلنټ چې هغه تر اوسه پورې ګمنامه پاتې شوی دی نو هغه به مخې ته وکړي او هغه به د انټرنیشنل یا نیشنل سطح باندې د کیل چې دی هغې ته به ځان اکسپوز کړي ګران وطنکو دې وخت کې موجود ما جناب ادب خان صاحب سره کوم چې د پاکستان تحریک انصاف جده جنرال سیکرټری دی هغه راغلي دي او سهار نه موږ ګورو چې دلته ناستي د بي اس ال دا رنګارنګ چې کوم ایونټ دی نو خوندونه پورته کوي د هغه نه ما د بي اس ال په اړه باندې پوښتنه کوم ادب خان صاحب ټول راځي ډېر مهرباني چې موږ خپل قیمتي وخت لکشن وخت راکو دا ته وایي چې د بٹگرام سپر لیگ په نوم باندې کوم ټورنمنټ انعقاد شوی دی بٹگرام کې په کوم کې چې د بٹگرام ینګسټر د بٹگرام نوجوانانو ته د کې کوم دی یو مکمل شوی دا تاسو په دې قدم څه غواړئ جی ډېره مننه شیراز صاحب او د وایس اف بٹگرام چې کوم دی د هغې هم ډېره مننه دی اکثر چې کوم دی داسې پازیټیو چې هغې کې وایس اف بٹگرام چې کوم دی هغه مخکې ولاړي نو ستاسو هم ډېره مننه
او خبره دی تاسو د BSL وکړه دا یو د وی چې د صحتمن معاشره علامت دا دی چې هغه لوبي کوي نو دا یو ډېر خسته پوښت کړی دی عبدالرحمن صاحب د سہیل له دیغي مرګري چې سړي منګه د دې بھرپور سپورټ کو او د بټګرام ولس ته دا ریکوست کو چې ټول د دې بھرپور سپورټ وکړي ولی چې منګه داسې نور دلته کې داسې شی نشته چې خلک انټرټین کی نه زمونږ دلته کې پارک شته نه داسې نور څه سہولیات شته نو دا د کرکټ په تور باندې د خلکو د پاره یو د محظوظ کولو یو کلی ایډیا دا او دې سره دا چې زمونږه د علاقی چې کوم لوبغاړي دي هغه به چې کوم دی د نیشنل سطح باندې نه بلکې انټرنیشنل سطح باندې به هم هغه کې به نکار راشي او هغه به د بټګرام نوم روښانه کړي. عبدالرحمن صاحب او نور چې کوم ارګنایزر دي د دې ایونت زما چې ډېر خپل انیشیټیو هغه غوښته دي ځکه چې دا د بټګرام کې د سپورتس اپلیفټینګ لپاره انتهایی اهم ضرورت او هغه عبدالرحمن او دغه ټیم د خطر کې سره دا ایونت ارګنایز کړی دی دا خو نن اولنې میچ دی او ان شاء الله امید لرو چې مخ ته به هم دا ښه موثره کردار ادا کړي. د ګراوند چې کوم دی دا د تماشګرو نه موږ ګورو چې کچاکچ باره وواده او ډېر تماشګر چې کوم دی دا نن د میچ کتلو راغلي دا ثابت دی چې د بټګرام چې کوم دی هغه طریقې سره روان دی نو په دې باندې تاسو څه پوینټ اف لرئ؟ یاره چې کته ته وایم چې بټګرام کې د ټیلنټ کمی نشته دلته هیډن ټیلنټ دی هغه ایکسپوژر غواړي هغه پالیشینګ غواړي لږ پالیشینګ تاسو یې هغه وکړئ نو په هر یو فیلډ چې دی په هر یو ډومین چې دی هغه کې پکې انتهایی ټیلنټډ کسان دي هغه تاسو سپورټس کې وګورئ هغه بل فیلډ کې وګورئ نو هر یو ډومین کې اویلیبل دي ودلته بد قسمتي دا چې سپورټ لحاظ سره موږ وګورو نو فیسیلیټیز ان اویلیبل دي ان اویلیبিলিټي اف لینډ تاسو وګورئ دلته هغه دی وجه زمونږ دلته د سپورټس ګراوند چې دی هغه تر اوسه جوړ نشو فرست ټایم دلته ډي سي صاحب راغله موږ ډي سي صاحب سره ما په خپل خبرو وکړه چې آیا دلته د های کورټ کې کومه مسله روانه ده دا دغه پینډینګ وی نو دا خو زمونږ د نوجوانانو لپاره لکه یو خو دغه نه دی کنه نو تاسو الټرنیټیو څه سوچ کړی دی لپاره؟ موجود یم تحصیل ناظم بټګرام جناب نعمت خان دلته سره هغه به ما د BSL په اړه تاسو کو نعمت خان چې په لمه کې سوال شکریہ چې من خپل قیمتي وخت راکو دا ته وایي چې کوم د بټګرام سپر لیګ په نوم باندې کې د ټورنمنټ منعقد شوی دی په کوم کې چې زمونږ د بټګرام پلیس ته مقام یې شوی چې هغه گیمز کې خپل ټیم چې کوم دی هغه خو تاسو په دې غوښتل غواړئ. بسم الله الرحمن الرحیم د ټول ناول خصوص په شکریہ د خو د BSL حواله سره تاسو سوال وکړو. BSL د بټګرام د بدلون یو اولنې ټورنمنټ دی او نن تاسو د ګراوند د دې خبرې ثبوت ملاويږي چې د بټګرام الحمدلله لوی تعداد کې نن خلک دلته موجود دي. په دې کې د BSL د ارګنایزینګ کمیټې د ډیسټریکټ ایڈمنسټریشن او د میډیا خصوصي توګه باندې زه یو شکریہ ادا کوم چې د دوی په کردار په وجه د دوی د پرفارمنس په وجه باندې نن الحمدلله اولنې میچ ته او کافی تعداد کې کوم د خلک هغه انجوای کوي. موږ غواړو الحمدلله چې په بټګرام کې د کوم چې د کېل کو مسلې دي هغه موږ حل کوو او د نوجوانان چې کوم دا موږ په یو پلیټ فارم باندې یو ځکو او دغه شان ایونټس کوم دي دا ځګنی کالی په 2018 کې د آغاز شو ان شاء الله په 2019 او مخه ته ان ورته کوم دي موږ په دې کې ګورو چې کومه خامیانی دي ان شاء الله غبل لرکو او زمونږ भरपूर برسته وي او موږ د بټګرام نوجوانان چې کوم دي د هغه د مستقبل لپاره
دا زموږ سوچ دی دا زموږ ویژن دی او موږ زه دا میسج ورکوم چې څنګه نن په دې ګراوند کې زه یو بدلون وینم او ډېر زبردست منظم طریقې سره نن دا میچ لګیا دی شروع دی دغه شان په سوشل سیکټر کې هم په ایجوکیشن کې هم او په هیلث کې هم چې چا څومره ایکسپیرینس دی هغه خلک د مخې ته راشي او هغه په هغې کې څه کول غواړي نو انشاءالله موږ به بهترین مرسته لري. نورمل خان چې د بټګرام په طریقه کې یقینا تاسو او تاسو د خاندان یو ډېر غټ لاس دی که موږ وګورو د بټګرام په خاوره کې د بټګرام په نوجوانانو کې دومره ټیلنټ دی چې زموږ پلیئرز دي مانسري سره اقتباس سره لبېږي بیا زموږ د بټګرام پلیئر چې کوم دي هغه په انټرنیشنل ټیمونو کې لبېږي خو له بده مرغه زموږ په ضلع بټګرام کې پلیئرز د پارګراونډ نشته نو په دې اقلا چې تاسو تعلق هم پی ټي سره دی او په سپورټس کې بیا خاص کرکټ کې د خان سي د ډېر ښه وجه هغه لري تاسو بټګرام کې ګراوند لپاره څه کول غواړئ؟ بډګرام ګراوند لپاره چې کوم دی پیسې آلریډي څنګه چې صوبایي حکومت پالیسي وه چې په هر تحصیل کې به یو پلی ګراوند جوړېږي د بډګرام د ګراوند پیسې چې کومې دي هغه زموږ په ډسټرکټ اکاونټ کې پرتې دي چونکې د ځمکې چې کوم ځای دی هغې سلیکشن شوی دی او په هغه ځای باندې خلک تللی های کورټ ته هلته په هغې باندې سټی راوړی دی موږ کوشش دا کوو که په هغه ځای باندې دا مسله زر هواره شي خو ډېره ښه پوي کیدای شي چې موږ په دې باندې ریویو کوو چې یاره موږ بل ځای والو خو چې دا ګراوند زموږ نه خراب نه شي او دا زر ته زره موږ جوړ کړو انشاءالله او جوړو به زموږ په هغې باندې فوکس دی انشاءالله او ډېر زر کوشش کوو چې یاره دا ګراوند چې کوم پیسې موږ له منظور کړی شوي دي هغه موږ زر ته زره یوټیلایز کړو لکه څنګه چې ما تاته ووایي چې نن الحمدلله دا کوم میچ یې لګیا دی دې کې څومره ښایسته نوجوانان او څومره ښایسته پرفارمنس کوي لګیا دي نو د دې نه دا ثابته ده چې بډګرام کې د ټیلنټ کمی نشته خو چونکې اپارچونیټي نشته نو انشاءالله دا د سپورټس مسله چې کومه ده د گیم د ګراوند دا د نوجوانانو د وخت ضرورت دی او زموږ اول فوکس دا دی انشاءالله چې دا د ګراوند مسله موږ زر ته زر د حل دا ته وایي چې زموږ چې کوم ایم ان اے دی هغه هم د تحریک انصاف نه دی کوم زموږ ایم پی اے دی هغه هم د تحریک انصاف نه دی نو د ګراوند په سلسله کې هغه څه کوي دي او څه کول غواړي مخې ته زما اولنې دغه چې کوم د تاج خان نه هغه دا چې شکر الحمدلله تعالی الله کامیابی راکړه د بډګرام خلکو تعالی یو لوی عزت او منډیټ سره ته ولېږلي نو ستا به اول کوشش دا وي چې راته د پلی ګراوند مسله چې کوم د نوجوانانو ده دا به ته حل کوې او دا کمټمنټ هغه ما سره کړي دي او بلکې ما سره په دې کې رابطه هم کړې ده چې زما کوشش دا دی لکه څنګه چې ما تاسو ته ووایي چې هر حالت مني که دغه ځای نه نو بل ځای خو به هر حالت چې څومره زر کېدی شي زه به دا کوشش کوم چې یاره زه په دې باندې کار شروع کړم نو انشاءالله دا زه پر امید یم چې د اولني کال کې چې کوم دی د ګراوند مسله به یو طرف ته راځي انشاءالله دا زموږ نننې پروګرام په کوم کې چې موږ موجود وو په کاغذ ګراوند بټګرام کې د بي اس ال په هغه منطقې تاسو ته موږ نن دا پروګرام راوړی وو په کوم کې چې موږ د بټګرام پلیئرز د بټګرام ځای اوسېدونکو خلقو نه موږ د بي اس ال په هکله د بټګرام پلیئرز چې کوم مسایل دي بیا د هغې چې کوم حل دی د هغې په هکله موږ خبرې ترې وکړي یقینا چې تاسو به دې پروګرام نه ډېر خوندونه پورته کړي وي د نیکسټ پروګرام سره به ستاسو په خدمت کې یو څه بیا جوړېږو چې هغه پورې خپل ډور شي دا د مسئلات له اجازت ورکوي د الله په امان